که چېرته تاسو ته درې څیزونه درته ښیم د یو صورت کې دومره فایدې دي، الله پاک پکې دومره فایدې اخلي. د سورة التحریم 28مه سپاره کې دی او د دې چې دی نو 28مه سپاره کې دی اخیری صورت دی، 12 آیاتونه دي پکې، وړیکې صورت دی. دې کې درې فایدې علماو لیکلي دي. ایک نمبر که چا باندې قرض وي، تا باندې خوا د غرونو عمره قرض دی، لیکن انشاءالله العزیز دا به په یو څو روزه کې به الله پاک دې ته څه لارې پیدا کړي او الله به ورته اسباب پیدا کړي. هغه قرضو هغه بوج به د الله پاک انشاءالله ستا د مټو نه ختم شي، ستا نه به انشاءالله دغه د قرضو دا بوج ختم شي. او دویمه فایده علماو دا لیکلي ده چې سورة التحریم د هر قسم بیماری دپاره شفا ده. بیا ورته وظیفه ښیم دې باره کې. دریم نمبر چاته چې خوب نه ورځي، چا خوب خراب وي، وده کېږي کله په یو طرف وړي کله په بل طرف، لیکن خوب نه ورځي، نو د هغې دپاره چې دا وظیفه ډېره زبردسته وظیفه ده د سورة التحریم، اسانه وظیفه. انشاءالله العزیز دا د بېخوابۍ دا مرض به ختم شي. ایک نمبر قرض چې دی تاسو ته پته ده د شپې غم او د ورځې شرم. د شپې به په دې سوچونو کې وده کېږي دا قرض به څه چل کوم، دا به کوم ځای نه ادا کېږي. الله به ادا کوي، الله مه پریشانه کېږه، الله شته که الله سره تعلق پیدا کول پکار دي. هر څه الله سره دي، مال حال دا خزانې اسمانونه ځمکې چا سره دي. وفي السماء رزقکم، زمونږ رزق اسمان نه راځي مونږ ته مقرر شوی دی. یعنی الله حکم کوي نو الله پاک چې څومره حکم مونږ ته کوي، څومره رزق راکوي، هغه عمره مونږ نه څوک منې کوی نشي. او چې څومره الله چاته نه ورکوي نو هېڅوک هم نشي ورکوی. الله نه به غواړو، الله نه به مدد غواړو. ایک نمبر قرضې دپاره که چېرته تاسو باندې داسې قرضې وي چې بلکل د ختمېدلو د ادا کېدلو تاسو ته څه لار نه ښکاري، په کروړونو په اربونو په کربونو وي، الله سره مړه څه کمی دی، د الله خزانې خو ډکې دي او نه پکې څه کمی راځي. نو سورة التحریم به تاسو اول او اخر 11 بار یعنی 11 پیرې درود شریف او بیا منځ کې به 140 پیرې سورة التحریم وایي، روزانه 11 ورځې پورې، او اخیری کې بیا درود شریف وایي 11 پیرې. او ښه د زړه نه دعا کوو د خپلې قرضې دپاره. انشاءالله العزیز 11 ورځو کې به الله پاک دې ستا د قرضو ته څه لاره پیدا کړي او دا قرضې چې ستا به هم ګمان کې نه راځي، داسې ځای نه به درته الله پوره کړي. او دویم نمبر بیماری دپاره که داسې بیماری ډاکټرانو باندې مریض ګرځی نه ښه کېږي او قسمه قسم علاجونه ممکن نه ښه کېږي، لا علاج مرض یو که علاج والی. هر مرض دپاره یو کس 2 کسه یا 3 کسه باندې به دا ختم کوئ. 140 پیرې 11 ورځې پورې به په مریض دموئ، اخر به 11 پیرې درود شریف او منځ کې به بیا په 3 کسه یا یوازې یا 2 کسه باندې دا به 140 پیرې یوئ، یا اخري کې بیا درود شریف. هر یو کس به درود شریف اول و آخر کې 11 پیرې او بیا به په مریض هم چوف کوئ او په اوبو به یې ورته چوف کوئ، دموئ او هغه د سکي. انشاءالله 11 ورځو کې به داسې بیماری چې د هغې علاج هم نه، انشاءالله العزیز روغ جوړ صحیح سلامت بشي. دریم نمبر خصوصیت د سورة التحریم دا دی چې که چاته خوب نه ورځي، ډېر خلک داسې وي چې ګولۍ خوري د نشې وده کېږي، خوب نه ورځي. نو د خوب راوستلو دپاره تاسو داسې کوئ چې هغه مریض چې کوم ته خوب نه ورځي روزانه د 1 پیرې یی او د وده کېدو په ټایم کې د ماسخوتن مانځه نه پس چې کله وده کېږي هغې نه مخکې د 1 پیرې یی، خو هغه ټایم کې د ورسره اول او آخر کې 11 پیرې درود شریف دی. انشاءالله العزیز داسې د سکون والا خوب وشي چې یاد دې ساتي. او ما ته هم دعاګانې کوئ، الله مو خوشحاله ساته، الله مو د هر غمه د هر تکلیفه د هر مصیبت نه په خپل امان کې وساته. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.